أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نن سبا په دنیا کې د فیفا ورلد کپ شروع دی او په کوم ځای کې چې ورلد کپ نن سبا په قطر کې دی، هلته کې یوازې لوبه نه بلکې د لوبې نه علاوه نورې لوبې هم غیر چاپېره دا ورلد کپ نن سبا په 2022 کې په قطر کې کیږي، خو د نن نه مخکې په 2006 کې دا ورلد کپ چې دی په جرمني کې شو او د دې ورلد کپ تقاضې دی چې په دې کې د شرابو کثرت پکار دی. نو د شرابو پارټۍ د ورلد کپ لا د ورلد کپ د لیدو دپاره هم راځي، خو ورسره د شرابو د نشې نه د مزې اخیستو دپاره هم راځي او په دې کې میوزیکي، په دې کې رقصي، په دې کې ډانسي، د هغې نه هم خلق امیوز کیږي او د ټولو نه خرابه خبره چې دا چې په ورلد کپ کې عام طور پر د دې یو روټین دی هغه دا چې د بدکارۍ اډې چې دي په هغې کې ایکټیو شي او هلته اکثر خلق د دنیا نه چې راجمع شوی نو هلته بدکاري کوي. په 2006 کې چې په جرمني کې کوم ورلد کپ شو هغې ښار نوم و کولون. نو د کولون په ښار کې 120 شپږ شلي جینکۍ د مختلفو ملکونو نه راوستې وې چې هغوی د بدکارۍ دپاره به هلته تیارې وې. گویا کې فیفا انتظامیه چې کوم د ورلد کپ ارینجمنټ کوي د هغې دا عادت دی چې کوم ځای ته ځي نو هلته کې د بدکارۍ د اډو ام انتظامي، هلته د شرابو د څکو بارونه همي او هلته د هغې لوبې دپاره سټیډیم همي. کله چې په قطر کې فیصله وشوه نو د قطر حکومت ته فیفا خپل ریکوایرمنټس وښوول چې یو به د بدکارۍ اډې پکاري، یو به هلته شراب پکاري او یو به هلته کې د ټرانسجنډر چې اوس کم شوی کم هلکان چې ځان زنانه کړي او زنانو ځان نه هلکان جوړ کړي دا LGBT دا د هغې یو تنظیم دی، د هغې یو سپیسیفیک جنډه ده، هغې له به یو سټینډ چې دی مخصوص شي په هغې به د هغې جنډه لګېدلي. خو یو ناشنا خبره وشوه چې د عربو ملک قطر حکومت د پامردی مومن مظاهره وکړه. اقبال چې ویلی الله کو ہے پامردی مومن پہ بروسا، یقینا قطر د پامردی مومن هغه کردار ادا کړل او د قطر هغې وزیر هغه ته وویل چې ستاسو د فیفا رولز دا دي چې موږ کوم ځای ته ځو د هغې ځای د تهذیب او د هغې د کلچر به توهین نه کوو، د هغې به خیال ساتو. فیفا وی او نو زموږ تهذیب چې دی هغه دا نه الاو کوي چې بدکاري دې وشي، زموږ تهذیب دا نه الاو کوي چې ټرانسجنډر دي، زموږ تهذیب دا نه الاو کوي چې هلته دې شرابي. د دې وجې نه که تاسو ورلد کپ په قطر کې کوئ نو زموږ دا خبره به منئ. قطر یو وړوکی ملک دی، 30 لاک د هغې آبادي ده، جبکې د پاکستان کې د ملکڼ آبادي تقریبا 90 لاک ده. ته ویلی شي چې 3 قطر راجمع کې نه یو ملکڼ ته جوړیږي، خو چې الله پامردي مومن حوصله هغې له ورکړه
نو پورا دنیا ہی جھکاؤ کړه. دنیا جھکتی ہے اگر کوئی جھکانے والا مل جائے. او هغوی د ټرانسجنډر نه انکار وکړو چې دی به دلته نه راځي ځکه زمونږ په مذهب کې د هلک جینۍ کېدل او د جینۍ هلک کېدل دا حرام دي او زمونږ په مذهب کې شراب حرام دي. زمونږ په مذهب کې زنا او بدکاری حرامه ده. موږ تاسو له دا اډې نشو درکولی. د دې فیصلې سره د انګلینډ یو ټیم مکمل انکار وکړو چې موږ نه ځو. د قطر حکومت یو ډیر نر جواب ورکو چې کو ټول نه راځئ نو مه راځئ خو موږ د 28 ورځو دپاره خپل دین نشو بدلولی. د قطر وزیر عبدالله انصاري چې کوم جواب ورکو هغه په سرو زرو د اوبو د لیکلو دی. If you want to express your views on LGBT cause, do so in society where it will be accepted. که ته ټرانسجنډر LGBT کې چې د هلک نه جینۍ او د جینۍ نه هلک جوړیږي د خدای پاک د حکم خلاف ورزي کې نه په هغې ملکونو کې کوه چې کوم ملکونه دا ایکسپټ کوي. Don't come and insult our entire society. زمونږ سوسایټي به نه تباه کوي. We will not change the religion for 28 days. 28 ورځو دپاره موږ خپل دین نشو بدلولی. او د هغې په ځای باندې متبادل انتظام د قطر حکومت وکړو. علما د مختلفو علاقو نه راوغوښتل په یو ډیسیبل ماشوم باندې چې معذور او په هغه باندې د قرآن په تلاوت ورډ کف ابتدا وکړه. او کم کسان چې راوغوښتل ډاکټر ذاکر نایک په هغې کې پرامیننټ و او هلته کې د باجماعت د باجماعت مانځه انتظام یې وکړو. هلته د اذان انتظام یې وکړو او ټولې دنیا دا ولیدل چې قطر غوندې ملک چې د هغه سره صرف ګیس دی او لږ تیل دی ورسره، نه ورسره د پاکستان په شانتې ایټم بم شته، نه د پاکستان په شانتې 22 کروڑ آبادي ده، نه د پاکستان په شان مضبوط فوج ورسره شته. ځکه چې د قطر د ورلډ کپ انتظام چې دی هغه د هغې سیکیورټي د پاکستان سیکیورټي په حواله ده. پاکستانی نظام او پاکستانی فوج پاکستانی افسران هغه کنټرول کوي. خو چونکې ایمان مضبوطو نو هغې تمامه دنیا ځان ته جوکاو کړه او ټوله دنیا حیرانه ده چې قطر دا څومره نر کار وکړو. د دې په مقابله کې پاکستان چې 22 کروڑ آبادي ده، مضبوط فوج دی ورسره، ډېر شی قیمتي موسمونه دي ورسره، ایټم بم ایټمي واحد ایټمي ملک دی مسلمان. خو چې کله مشرف ته امریکې ټلیفون وکړو نو په یو ټلیفون باندې سجده وکړه. میراتن ریس چې د زنانو منډه وهلو د هغې دپاره انتظام وکړو او د امریکې هغه اهلکار حیرانو چې دا سړی څومره بیکار او دومره زر موږ ته ټیټ شو. او بیا بل طرف ته چې کله د بیروني دنیا دباو چې LGBT قانون منظور کړي نو LGBT انې هلک به جینۍ کېږي، جینۍ به هلک کېږي. د پاکستان قومي اسمبلی بغیر د سوچ سمجھ نه هغه پاس کو، سینټ نم پاس شو او هغه قانون شو او ټول دنیا کې د پاکستان ډېر بد ښکاره شو. دا واحد اسلامي ملک دی چې په دې کې الکان چې دي هغه د جینکو په شکل کې د جینکو په واټ کې سمولي، د جینکو په ټریننګ کې بناستی، د جینکو ټایلټ په استعمالي او د جینکو په جنج کې بروانی. او د دې وجه نه په فیصل آباد په پنجاب کې پولیسو فریاد وکړو چې زموږ سره خو یو نارینه دی او شیخ رشید چې سابق وزیر داخله و هغه اعتراف وکړو چې د دې قانون په نتیجه کې چې کوم زموږ اسمبلی پاس کړی دی او هغه اسمبلی چې په هغې کې د علماو یو ډېر شی تعداد موجود دی، تقریبا 30,000 کسانو خپل جنډر بدل کړی دی. او علماو ته چې کله وینا وشوه نو هغوی وی چې موږ پرې نه یو پوه شوي، زموږ د سادګۍ د وجې نه دا پاس شوی دی. هغه LGBT چې هغه د فحاشۍ یو قانون و هغې پریکټیکل او عملي طور کولو دپاره مغرب یو فلم جوړ کو
چې هغه ته جایلینډ فلم وی. فلم جایلینډ په فرانس کې جوړ شوی. په هغې کې یو هلک د کوره تښتېدلی دی، د هغې سټوري داسې جوړېږي د کوره تښتېدلی دی، بار په ډرامه کې عیسی علي په ډرامه کې یو خوبرو هلک دی چې رضان نه جینۍ جوړه کړې ده، د هغه سره عشق کوي او د عشق معشقې باندې مبني دا فلم چې په ټوله دنیا کې بد ښکارېږي او هغې ته ایوارډ میلاو شوی دی او پاکستان ته یې راوست چې دلته دا ډسپلی شي. د پاکستان حکومت اول په هغې پابندي ولګوله، خو بیا پې دومره دباو راغی چې مرکزي حکومت د هغې د شو کولو اجازت ورکو، جبکې د پنجاب حکومت چې پرویز الهي مشر دی هغه په هغې باندې پابندي ولګوله. دا فلم چې دلته شي دا په حقیقت کې د هغې یو مظاهره ده چې دا ټرانسجنډر چې کوم قانون منظور شوی دی عملاً دا د ډرامې دا د فلم په صورت کې بشي. د دې به دوه نقصانونه مشران خلق چې دی هغه به بد اخلاقه شي، ځکه د دې فلم د کتو سره به د هغوی خوی بدل شي، او کشران به بدمزاجه شي. وي بدمزاجه څه ته وایي؟ وی بدمزاجه دې ته وایي چې هغې ته به ګناه بیا ګناه نه ښکاري، او نوی نسل چې رالویږي هغوی به بیا یو هلک د بل هلک سره واده کوي. او دا قوم نوح والا عمل دی، دا قوم لوط والا عمل دی. قوم لوط څنګه چې قوم لوط الله تباه کړی و، اگر چې دی دا وخت اخلي خو تباهي د دې خلقو مقدر ده. د قوم لوط د تباهۍ یو طرف ته اوچت کړل، ځمکې له یې را پرېښودل، بل طرف ته پې کاڼي ورول، بل ته هغه بستي وله تباه کړه. دا عمل په الله تعالی باندې ډېر زیات بد لګي. د دې وجې نه زموږ یو مشر د دې په باره کې ویلو چې دا کم فلم دی د هغې تفسیر دا ده یہ فلم ہم جنس پرستوں کی نگرانی میں بنا ہے. کم خلق چې هلک د هلک سره او جنۍ د جنۍ سره واده کوي دې ته هم جنس پرست وایي، دا هغو جوړ کړی دی. اس میں ہم جنس پرستی یعنی قوم لوط کے عمل کو پروموٹ کیا گیا ہے. دا فلم چې زمونږ هلکان ګوري اول کې به هغوی وایي چې دا خو ښه نه دی، بیا به وایي چې ځای به مړه چلیږي، بیا به هغوی د هغوی پیښې کوي. د دې وجې نه اس کے حمایتی جو ہے وہ پیپل پارٹی کے فرحت اللہ بابر ہے، او په دې کې دغه چې ده د پی ټی آی شیرین مزاری ده، او تر سرحده پورې د مشتاق صاحب وینا دا ده چې بلاول پرشر غورځوي د پیپل پارټۍ چې دا فلم د شروع شي. او همدغه رنګه زموږ یو بل مشر او اوریا مقبول جان چې ویلی دي دا ہم جنس پرستی آہستہ آہستہ قابل قبول بنانے کے لیے یہ فلم اور ڈرامے تیار کیے جاتے ہیں. دا به وخلی خو چې خلق هم جنس پرست شي. نو اقبال چې ویلی و چې دا دغه چې دی دا زمون قوم چې دی او دغه چې دنیا کو ہے پھر مارے کئی روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. نو دا د تهذیب درندې چې دي دا توره نه ده، د تهذیب درنده چې ده دا توپه نه ده، د تهذیب درنده چې د ډرامه ده، فلم دی، ناول دی او خراب لیکل دي. دا فحش لیکل د تهذیب په شکل کې راځي. خو یو طرف ته الله کو ہے پامردی مومن پہ بروسا. نو پامردی مومن چې دی هغه د قطر حکومت ثابت شو، او ابلیس کو ہے اپنے مشینوں کا سہارا. تو ویلی شي چې ابلیس کو ہے اپنے شریفوں کا سہارا. په پاکستان کې د شریفانو حکومت دی، نو د شریفانو په حکومت کې یو طرف ته ایل جی بی ډي منظور شو، او بل طرف ته د هغې د فلم اجازت ورکړی شو. دا دومره خطرناک عمل دی چې زموږ یو بل رور مشر د هغې په باره کې وایي چې هغه کالم نویس دی اشفاق الله جان صاحب، چې دا حقیقت خبره دا ده ہم جنس پرستی قانونی قدرت سے بغاوت ہے. دا منگ دا اللہ تعالیٰ نے دا بغاوت مرتکب کیوگو. جو لوگ حدود و قیود کی پابندی کرتے ہیں وہ احسن تقویم ہے. کم خلق چے دا اللہ حدود منی دا احسن تقویم دی، اور جو نہیں کرتے وہ اسفل سافلین ہے. تو ویلی شي چې د قطر خلق احسن تقویم تلاړ د خپل حکمران د برکته، او زماستا خلق د خپلو کمزور حکمرانانو د برکته اسفل سافلین طرف ته روان دي. گزشتہ 70 سال سے ایک مختصر گروہ ہم کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. او 13 اویاو کالونه
یو ګروپ لګیا دی موږ د اسلام نه لرې کوي لا ولې لا باندې LGBT منظور کو او اوس را باندې فلم راته ښیي چې زمونږ کشران ټول بد مزاجه شي او له 20 کاله پس چې هغه لویږي دا فلم دیکھتے دیکھتے بیا به هغوی ته داسې ګناه نه ښکاري او دا قسم له خبره چې د دې انجام به هم هغی کوم چې موږ ته تاریخ ښوولې ده تاریخ موږ ته ویلي چې په دنیا کې ښه قومونه چې تیر شوي او مشهور یو پکې یونانو په یونان موږ سکندر چې وایي الکزندر دا د یونانو په یونان کې علم ډیرو افلاطون سقراط هیومر دا ټول د یونانو او یونان یو غټ تهذیب خو نن د یونان نوم نشته د یونان تهذیب تباه شو یونان په یورپي ملکونو کې ټول نه کمزوری ملک دی کو یورپي یونین هغوی له سهاره نه کوي نو یونان د ټینګې نه دی دا په 400-500 کاله هغه واغستل د تباهۍ دپاره دا ځکه چې په یونان کې فحاشي شروع شوه په یونان کې د الک سره مینه شروع شوه د عشق ډرامې شروع شوې او کم د سقرات او د افلاطون خوږې خبرې چې وې هغه شاته پاتې شوې نو الله تعالی یونان تباه کو دغه رنګې روم چې یو غټ رومن امپایر یو مشهور مهذب خو لیکن چې کله په روم کې هم دا کار شروع شو او دا بې حیایي او شروع شوه نو روم هم اټلي ته قدرتې راغې اټلي د ګنکپانو یو ملک مشهور دی دا شخص د اټلي دا حیثیت ځکه اوس شو چې هغوی فحاشي شروع کړه گویا کې چې فحاشي چا شروع کړې ده کو هغه بابلو د نینوا خلقو اکه هغه ایرانیانو ایران یو مضبوط قوتو د رسول الله وسلم د راتلو په وخت کې ایران او روم ځکه روم دومره قیمتي و چې الله تعالی په قرآن کې غلبت الروم د هغې ذکر کړی دی خو د هغې تهذیب ځکه تباه شو چې په ایران کې مزدک راووتو او مزدک دا ووې چې دا رشتې چې دي دا د دې دا تقدس پکې لا چا راوستی بادشاه ته وی ته چې بل ځای واده کوې نو ستا دا خپله خور چې ده د دې سره ولې واده نه کوې او مزدکیت راووتو خور او لور او رور دا فرق ختم شو هره ښځه چې دا قابل د دې چې سړی دی ورسره واده وکړي گویا کې فحاشي اکسټریم ته ورسېده او وایي چې د ایران په تهذیب کې دې حد ته مزدک دا حالات ورسول چې بادشاه په لار روان او ښځه یې وه نو خلقو ورته وی چې دا یوازې ستا نه ده دا زموږ شریکه ده د دې فحاشۍ د وجې نه هغه تهذیب هم ملیامیټ شو اگر چې دا په هغې سات نه ختمیږي دا څه ټیم اخلي خو د دې د ختمېدو او د دې د تباه کېدو کې هیڅ شک نشته دا یقیني ده اوس پاکستان کې چې کله دا فلم خو وشي زموږ دوه بدقسمتۍ دي یو LGBT منظور شوی دی یو په هغې کې جایلینډ فلم او د جایلینډ فلم دپاره چې کوم حکومت د هغې سرپرستی کوي د هغې په شا باندې علما دي او د علماو هغه جماعت چې د هغې دا دعوه ده چې 5 لاک علما د هغې سره دي نو که فرض که د هغې په سپورټ کې دا کار وشي نو دا به د تباهۍ انتهایی موږ امید لرو چې علما به خپل کردار ادا کړي او په دې وخت کې به د شهباز شریف باندې دباو راولي چې هغه دا فلم منې کړي که دا یې منې نه کو نو چونکې د الله تعالی قوانین چې دي هغه بدلیږي نه نو یو طرف ته حدیث موږ ته قصه کوي چې کوم قومونه تباه کېږي نو د هغو د تباهۍ دپاره 6 خبرې دي او هغه 6 کې 4 خو په موږ کې راغلي دا 2 نورې را روانې دي یوه خبره چې کړې وه چې کله په کم قوم کې د حضرت انس نه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زما امت چې تباه کېږي چې کله 6 څیزونه هغه حلال کړي نمبر 1 چې په یو بل لعنت وی ته ټویټر کولاو کا ته فیسبوک کولاو کا ما سیواره دینا چې یوه پارټي په بلې پارټۍ پسې لعنت وی بلکې امیان خو څه کې خو علمام په یو بل باندې لعنت وی نو دا شرط موږ پوره کړی دی دویم چې کله شراب زیات شي کرا شراب دومره زیات شو چې د دوبۍ په ایرپورټ باندې اوبه نه میلاویږي شراب په کثرت سره پراته گویا کې هغه یو مسلمان ملک دی بلکې هلته کې د خنزیر غوښې ته لحم الخنزیر لیکلي هغه یې بل چې ریشمي لباس د خپلو جامو ته وګوره دا شرط هم موږ پوره کړی دی 4 نمبر چې رسول الله وسلم ویلی چې کله ګانې بجانې والے جنکۍ خلق ساتي نو میوزیک زمونږ دومره ډیر شو چې په هر غوږ کې میوزیک پروت دی ډرایور چې ډرایوینګ کوي نو میوزیک اوري بلکې موږ چې نعتونه وایو نو ورسره شاته میوزیک وي
ته ویلی شي چې عبادات هم د میوزیک په نظر شو نو څلورم شرط هم موږ پوره کړی څلور شرطونه داو نمبر 1 په یو بل باندې لعنت وی دا رسول الله ویلو نمبر 2 کثرت شرابی نمبر 3 ریشمی لباسی نمبر 4 رقص اور گانے بجانے والا عورت ساتھی دا څلور واړه مونږ کړي پنځم پاتې و هغه ورپسې راغی مرد مردوں سے شادی کرے عورت عورتوں سے شادی کرے عورت چې د عورت سره سیکس کوي دې ته لیسبینین وی او مرد چې د مرد سره کوي د ته ګی وی او چې کله د دواړو سره کوي د ته بایسیکچوال وي د ته وی LGBT دا یو تنظیم دی په دنیا کې او دا خوريږي او د وجه نه د قطر حکومت ته وی چې دی له سپیشل سټینډ ورکا په دې کې باغیو دا غو جنډه ده خو قطر حکومت ورته ټینګ شو او موږ ورته د ټینګ نه یو موږ دا غي فلم اجازت ورکو کله چې تر دې فلم اجازت ورکې نو خدای پاک چې دې خلقو سره کم سلوک کړي دی هغه بستام سره کوي ځکه چې الله تعالی په سورت فاطر کې ویلي دی چې کلکه خبره ده فهل ينظرون الا سنت الاولین دی انتظار نه کوي دا پاکستان د څه پته مده دی په دې پته مده چې زما سره هغه سلوک وشي کم چې د قوم سمود سره شیو زما سره هغه سلوک وشي کم چې د روم سره شیو زما سره هغه سلوک وشي کم چې د مزدک سره شیو زما سره هغه انجام شي زما کم انجام چې د بابلو او کم انجام چې د یونانو نو چې د یونانی قوم الله تبا کوي نو پاکستان به ولې بچ کوي د دې وجه نه فهل ينظرون د سورت فاطر د دې آیات نه دا پته لګي 35 نمبر سورت د قرآن پته کې او آیات نمبر 43 کې وي تاسو سره څه پته مې الا سنت الاولین پوخا د خلقو سره چې ما سکړو بس تاسو سره کوم فلن تجد لسنت الله تبدیلا د الله حکمونه د الله طریقه د الله پروسیجر د الله سنت بدلیږي نه کته وای چې انټنسټی به کم شي کته وای چې هغه ډیر سزا کړو مونږ بلک سزا کی نه چینج په انټنسټی کې ناراضي ولن تجد لسنت الله تحویلا او ډیویټ کیږي نه چې عذاب پتا راتونو په بلچا براشي دا سره پاکستان د سند یا د سرحد سیلاب نه دی چې مالدار خلق به دا سیلاب د غریبانو په کوټو ورپریدي او خپل ځمکې به بچ کی خلق داسې کړي دي ته تحویلا وي چې عذاب پتا را روانې ته بل تواړې الله وی زماره عذاب په باره کې په ذهن کې دا کې دی چې دا نه اوړي او نه کمیږي او زیاتیږي او بل ځای کې الله وی ډیره د خفګان خبره ده وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه د هر سړي په دی دغه کې مړی کې د تعویض په شانت خپل نصیب پروت دی نو د شهباز شریف په قسمت کې به جدا وا چړومبنه چې داغي سپیکرو آیا صادق نو LGBT منظور شو او اوس چې داغه حکومت ته وزیر اعظم دی نو د فلم داغي LGBT په بنیاد چې کوم فلم د فحاشۍ د پاره جوړ شو داغه د خو او داغه د سرکولیشن اجازت ورکړی شو گویا کې داغه سره د بدقسمتین علما ملګری دي چې د آیات ته ګوره چې ردی په دې سټ کې دا تعویض پروت ته ونخرج له یوم القیامت کتابا د قیامت په ورځ بوله دا رجسټر موږ را اوچت کو را به وته را وباسو یلقاه منشورا ایواز او کولاو به وته کیدو چې ګوره کنه دا ستا عمل دی LGBT قانون هم تا منظور کړو ته په اسمبلی کې ناسوې ته په سینټ کې ناسوې او د قومي لود د قانون د امپلیمنټیشن د پاره او د هغې سره د خلقو د عادت کولو دپاره او د خلقو د نفرت د ختمېدو دپاره تا د هغې لپاره فلم هم جوړ کړی او د هغې فلم اجازت هم ورکړی نو اقرا کتابک اوس دا خپل رجسټر په خپله ولوله کفا بنفسک الیوم حسیبا ته د خپل حساب دپاره نن په خپله پوری بل چاته ضرورت نشته او یو مفسر لیکي چې دا خلق دا خپل رجسټر په خپله ویني نو دی به په خپله پوه شي نه الله به وایي چې په خپل حساب په خپله وکړه نو دی چې خپل حساب وکړي نو الله ته به وایي چې الله واقعي ما دا ظلم کړی ما دوزخ ته بوځې نعوذ بالله الله دې زموږ حکومت هم د دې نه بچ کړي او الله دې علماو لم توفیق ورکړي چې هغه په شهباز باندې پرشر واچي او هغه د فلم باندې پابندي ولګوي کو فرض کدي سی ونه شي نو د پاکستان په ورکېدو کې هیڅ شک نشته الله دې موږ ته هدایت وکړي او الله دې موږ بچ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين